فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم إليه يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا جلهم لنا لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال عليه السلام: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: كلا بل رأن على قلوبهم ما كانوا يكسبون. د الله سبحانه و تعالی د دین چې په دې مسلمانانو د هغې پابند ګرځولي شوي دي، غالبا د دې غټې دوه حصې جوړېږي. یو حصه هغه ده چې الله تعالی مونږ ته حکم کړی دی چې دا کارونه وکړي، مامورات او اوامر چې ورته وي. دویم هغه حصه ده چې الله سبحانه وتعالی حکم کړی دی چې دې نه ځان وساتئ، منهیات. دا دوه اهم او بنیادي خبرې دي په دې دین کې. کله الله حکم کوي چې داسې وکړي او کله الله سبحانه وتعالی فرمایي چې داسې مه کوئ، د دې شیز نه منع شئ. دا د څه باره کې چې الله سبحانه وتعالی حکم کوي چې داسې وکړي، دا ومنئ، دې ته مامورات وایي، مامورات. او دا د څه باره کې چې وایي چې دې نه منع شئ، نو دې ته مناهي وایي، ګناهونه. په دې مامورات هم خبرې وکړې ډېرې تفصیلي. اوس دې باب کې دا خبره یاد کړو چې د ګناه نه ځان ساتل دا زموږ ستاسو صفت جوړ شي. دې خطبه کې دا بنیادی خبره ده چې د ګناه اثرات ډېر بد دي، او دا خبره ډېره بنیادی ده چې د ګناه د وجې د ستانه رب العالمین خفه کېږي، او د چا په زړه کې چې د الله محبت وردن نشو، په صحیح معنو الله د محبوب جوړ شو، دې خپل سر بیللو ته تیاریږي، خود خپل رب العالمین مخالفت ته بیا دې تیار دي شي. بس د زړه کې د الله مینه ورننه وځي، او د الله تعالی د مینه دې مجبوره کوي دې ته چې دې د الله تعالی ګناه ونه کړي. دا ډیره بنیادی خبره ده، او قرآن او حدیث په دې باندې ډیره غټه رڼا اچولې ده.
الله او د الله رسول په دې خبره باندې ډېر مثالونه، ډېر آیاتونه، ډېر خبرې پیش کړې دي چې د دنیا په جون کې ګور خپل رب العالمین چرته خپنه کی. د دې جون تیرولو یو اصول دي، بلکې د جون تیرولو ګڼ اصول دي. یو اصول چې نزان لدا جوړ کا چې قدم په قدم دا تصور کوا چې زمانه چرته زما رب العالمین خپنه شي. هر قدم په قدم، هر سحر او ماخام د خپل ځان سره دا محاسبه کوا. خپل گاوند ته ګوره، خپل عقیده ته ګوره، خپل عمل ته ګوره، چرته دستانه خداستا رب العالمین خفه نه دی. چرته داسې کار خو دې نه دی کړی چې پاغه کار دستانه رب العالمین خفه شوي. او الله تعالی په ټول قران کې اوږد قسم خوري، او د اوږد قسم نه بعد الله فرمایي قد افلح من زکاها. په دې تمام جهان مې دې قسم وي، په دې دنیا کې کامیاب هغه انسان دې من زکاها چا چې د هر ګناه نه ځان بچ کو. دا تصور دې انسان جوړ کی چې زه به ګناه نه کوم. سحر چې پاسې دا نیت وکا چې چرته زمانه ګناه ونشي. ګور حافظ ابن القیم رحمت الله علیه الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافي الداء والدواء کې یو خبره لیکلې ده. دا یو کتاب دی. ابن القیم سے ابن چا صرف دا تاسو کړو ویل دا بدن مې ډېر خنه دی، څه علاج راته ولیکا. دا یو سوال ته وکړو. د دې یو سوال په جواب کې حافظ ابن القیم رحمت الله علیه پورا کتاب ورته وې. دا کتاب نوم یې وګرځاو الجواب الکافی، پورا جواب. لمن سأل عن الدواء الشافي، هغه چاله پورا جواب ورکوم څوک چې د خي دوايي په تلاش کړي. الداء والدواء، علاج او دوايي دواړه ورکوم. او په هغه کې هغه ته وی بیماری په دوه قسم دي، یو د روح بیماری ده، بل د بدن بیماری ده. او بیا په هغه باندې ډېر باس کړی دی. نو هغه کتاب کې علامه ابن القیم وی د ګناه په دنیا او آخرت دواړو کې اثر شته. په ګناه چې د وک په دنیا کې اثر ده، رب العالمین په خپل قران کې فرمایي ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. سورۃ الاحزاب شپږ دیرشم کې زمون رب العالمین فرمایلی دي ارغ سوک من د تعلیمان لفظا مفرد وي او معنی عام دي. هر عالم چې دی، هر امي چې دی، هر ځوان چې دی، هر بوډا چې دی يعص الله ورسوله، چې د الله نافرمانی وکړه، ورسوله د الله د نبی نافرمانی وکړه، نو الله په خپل قران کې فرمایلی دي فقد ضل ضلالا مبینا. په دې ګناه سره د انسان په دنیا کې گمراه کیږي او ښکارا گمراه دي جوړي. دا څومره کافر فاجر او بيدینه خلق چې ته ویني کنه، سړی حیران شي د عوام حق ته ولې ناراضي. سړی حیران شي چې د عوام حق ولې نه قبلې. سړی کله کله سوچ کوي چې د عوامو زړه ته د الله محبت ولې نه ورننوزي. دا آیت داغي جواب دی. دا عوام، دا عالمان په داسې غټو ګناهونو کې مبتلا دي چې هغه ګناهونو په وجه دا گمراه شوي دي او الله د دې د هدایت فیصله نه ده کړې. نو د ګناه په دنیا کې سزا ده چې قد ضل ضلالا مبینا. دا ګناه ورستا د گمراهۍ سبب وګرځي. او په آخرت کې د ګناه نتیجه او سزا ده. الله تعالی په سورۃ النساء 14 آیت کې فرمایي ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. څوک چې د الله خلاف وي، څوک چې د الله د نبی خلاف وي، نو الله فرمایي يدخله نارا، دې بزور د جهنم ته وردل خالدن فيها، ډیر عمر بل ګناه په وجه دی په جهنم کې. وله عذاب مهین. الله وی په دنیا کې دې زمانه نه یریدو، آخرت کې به د دې ګناه د وجه دې شرموم او رسوا کوم او ذلیل کوم به. دې خبره ته سوچ وکا، فکر وکا. هر وړوکه ولوي ګناه بستا د گمراهۍ سبب وګرځي. هر وړوکه ولوي ګناه بستا د رسوایی سبب وګرځي. هر وړوکه ولوي ګناه به تا په دنیا کې گمراه کی، هر وړوکه ولوي ګناه به په آخرت کې تا ذلیل او رسوا کی. دا نیت نن دا کول
چې زه د الله حکمونه ډېر منم خو ورسره به زه ځان د ګناهونو نه ساتم. دا ډېره بنیادي خبره ده، ډېره بنیادي خبره چې ځان د ګناه نه وساتي سړی. نن امت مسلمه زیات تر زمونږ اهل الحدیث ملګري مونږ سنتو باندې ډېر عمل کوو الحمدلله. د اهل حدیث ملګري خو شپه ورځ کار دی چې کوم ځای به حدیث ملاو شي چې زه پرې عمل وکړم، او د حدیث مخې ته ډېر تسلیمیدونکي خلک اهل الحدیث دي. خو اهل حدیث ورونو ګوره دا خبره یاد ساتئ، یو د نیکۍ کول، د الله منل، د الله د نبی منل، خو دویم ورسره ګوره ځان د ګناهونو نه ساتل دي. د ګناهونو د ساتلو په باب کې والله چې ګوره مونږ ډېر شاته یو. زمونږ مجالسو کې ښکاره غیبتونه کېږي، یو ملګری دا نه وایي چې دا غیبت بند کې ګناه دی. زمونږ په دې زندګۍ کې مونږ نه ګاونډي سره ظلم کېږي، یو اهل حدیث ملګری دا ونه وي چې کم محمد رسول الله ماته د رفع الیدین د امین حکم کوي، دک محمد رسول الله ویلي دي چې ګاونډي خفه نه کړي، مور پلار خفه نه کړي، رونه خویندې خفه نه کړي، مسلمان ورور خفه نه کړي، زنا درنه ونه شي، دروغ ونه وي، بهتان ونه لګي، په منځ کې سستیا ونه کړي، ګڼ کپي ونه کړي، چا سره فراډ دوکه او خیانت ونه کړي. دې خبره ته ګوره زمونږ د اهل الحدیثو ملګرو خیال ډېر کم وي. مونږ په دې حق عقیده او په دې ښکلې عقیده دومره غرور کوو، مونږ په دې نبوي او سنتو اعمالو دومره غرور کوو چې ګوره ډېر ملګري مونږ وینو د ګناه پروا ګوره نه کوي. نو دې خبره ته خیال وکړو، څنګه چې د الله د نبی په خبرو عمل کوو داسې الله او د الله نبی چې کومو څیزونو نه منع کړی ده کوشش وکړو ځان د ګناه نه منع کړو، کلکه منع وکړو. نو ما عرض دا کو چې ګناه دې نه ډېر کافي ځان وساتو. دا زړه کې تصور جوړ کړو چې زه به چېرته ځان ګناه له نه ورکوم. انسان کیږي د انسان نه ګناه. په ګناهونو د جرأت باره کې یو ځوان د حسن بصري مخې ته یو ډېره جرأتمنده خبره وکړه او حسن بصري ډېر سخت جواب ورکړ. یو ځوان په لار باندې روان او بل لږ سره غیبتونه کول. نو حسن بصري صاحب ورته وویل چې دا ته کوم لږ سره غیبت کې دا بل کس موجود دی وینا ویل دا ګناه دی. نو ځوان ورته وویل خیر دی مونږ انسانان یو، د انسان نه خو ګناه کېږي. حسن بصري ورته وویل یاد ساته د ګناه په وجه چې جهنم ته ځي نو انسان به ځي، چېرته مار او لړم به نه ځي، خر او خنزیر او سپي به نه ځي، دا جهنم ته هم ګوره بیا انسان ځي. ته چې په دې رضا یې چې انسان نه ګناه کېږي نو بیا په دې باندې هم رضا شه چې ګناهګار انسان به جهنم ته هم ځي. بیا ځوان ودرېد او حسن بصري ته وایي چې بابا دا خبره بیا وکړه. نو حسن بصري ورته وایي چې ستا دا یو یو ګناه لیکل کېږي، ستا پر یو یو اوږه باندې ملائک ناست دي، کرامن کاتبین دي، هغه لیکل کوي. ستا ژبې ته خاص ملائک ولاړ دي، ستا د سترګو په لینزونو کې دننه د الله علم پروت دی. او الله په خپل قرآن کې فرمایلی دي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. ستا د ژبې نه یو ټکی نه وځي، په هغې حفاظت والا ملائک مقرر دي او دا لیکل کېږي. ستا د شپېتو کالو زندګۍ نه چوړ به په قبر کې ستا مخې ته ږدي، ستا د شپېتو کالو زندګۍ نه چوړ به آخرت کې الله تعالی په عملنامه کې لفافه کې بند درکړي. ته چې تنهایه کې کلاو کې ستا یو یو ګناه به لیکلي شوي، سبا به جاړې او ستومانه به شي. ځوان په ژړا شو، د بهوشۍ نه را پرېوتو. حسن بصري ودرو ورته وی داسې نیکان به الله د قیامت پر ورځ معاف کوي. ګناه نه انسان نه کېږي، خو په ګناه چې کوم انسانان داسې وجاړي چې بېهوشه شي لکه دا ځوان چې بېهوشه شو، وایي رب کریم به خپل مغفرت کې او خپله بخښنه کې داسې ځوانانو له ډېره ګټه حصه ورکوي. الله دې په خپل مغفرت کې زمونږ حصه وکړي. کوم ګناه دی چې مونږ په هغې ناراسته کړو، کم ناروا دی چې هغې ته مونږ لبیک نه وایو. او بیا
ماحول کې دا مشوره شوې دی انسان نه ګناه کیږي ویل سکه ته ملائک جوړه نه انسان نه ګناه نه کیږي وجدال چې د الله قانون مقرر کړی دی خو چې وشي ته بیا خپل رب ته جاړي که ګناه ته کیږي او جاړي رب ته نه چې ګناه در نه وشو الله ته دی نه جړل پوه شتا کې مسله دا والله به تعالی جهنم په ور سوځي ار ګناهګار دی دا خبره ووري چې تا نه د شپې کوم ګناه په تنهایی کې وشي اے ګناهګارا د خپل ګناه امتحان دی واخلا کته رسترز ګناهونو کې مبتلا یې ته د شپې تر شپې په ګناهونو کې مبتلا یې ته پټ او ښکارا په ګناهونو کې مبتلا یې نو ته وګوره چې په دې خپل ګناه د خپېمانتیا موقع ته ملاويږي کنه ملاويږي اے په ګناهونو کې لطفت انسان لګورا د خپل ګناه باندې ته کله کله د شپې الله ته جاړې او کنه جاړې اے د ادم بچیا یو طرف ته د خپل ګناهونو لست ځان نه مخې تکا خپل زناګانی خپل غیبتونه خپل د سود معاملات خپل دروغ خپل دوکي خپل خیانتونه خپل بدعات در مخې تکا او په یو کاغذ ولیکا بیا سوچو کا خپل توبې را مخې تکا په کم کم ګناه د خپل رب ته جړلې دي کستا د ګناهونو لست تاسو سره ډک پروتي او تا الله ته نه جړلې نو په دنیا کې د نتیجه دا ده چې ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا دا زنا د گمراهۍ سببونه ګرځي دا غیبتونه د گمراه نکي دا د پردې لورخور حق خړل د گمراه نکي دا د مسلمان بی عزتی او غیبتونه دا د گمراه نکي دا د سود کاروبارونه د ستاره گمراهۍ سبب چرته ګرځي او دارنګه په آخرت کې بنا ستاره جهنم د تلو سبب وګرځي يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين نو خپل ګناهونو تم ګورا خو تل ګوره چې بیا رب ته جاړې او کنه جاړې سړی چې 302 شي د هر علاقې محوريس کس لذي کنه چې تاڼه کې شبارس وشي بریګیډیر تدان رسي کنه رسي چیف اف آرمی ددان رسي کنه رسي د کلی علاقې ناظم پر رابطه کې اخلي کنه اخلي ولې د 302 شوي ده دنه جنگ جګړه شوي ده دی محرور کیږي ولې دنه غلطي شوي ده دا ته په دنیا کې مجرمي ته ځان لړی سپي سره غب جوړه ته سی چو سره غب جوړه ته بڑا رشوت ګوري ته چې کم دې پیسې لګې په تر خپل ګناه جبیره کې ته دې سی چو مجرم ځان کړي اے د آدم بچیا ته د رب مجرمي تاسو مر جوړا کړي دا اے مسلمان د آدم بچیا تا د محمد مصطفی دینم ګډوډ کړي دي تاسو مر الله ته جوړلې دي تاسو مر الله ته زرا او مینت کړي دي کته په الله بے پروايي نو یاد ساته زما رب ته پس بل نبی نه رالیږي کته په رب بے پروايي نو زما رب ته ټلیفون رنګ نه کوي کته زما په رب بے پروايي یاد ساته هر ګناهګار اورا کته په الله بے پروا شوی نو الله په دنیا کې تعالی مقدر کړی دا خو په آخرت کې به الله داسې سزا درکړي چې الله به او شرميوم الله به او درديوم الله به ذلیل او رسوام کی او ستاسو زندگی اصل مقصد بم خطا شي او ستانه به خپل کور د جنت پاتې شي چې کله ګناه دومره ضررناک دی چې ستاسو زندگی مقصد په ضایع کیږي نو سوچ پکار دی کنه چې د ګناهونو نه منې شي ضرور پکار ده چې انسانان منش او دا ډیره ضروری خبره ده د سلف په دور کې خلکو کې دا یره به چې زما دا ګناه زما د جهنم د اور ته تلو سببونه ګرځي خو نن دا تصور د مسلمانانو ختم شوی دی یو ماشوم راغی او د حسن بصری په مجلس کې کېناست او جاړي حسن بصری چې درس ختم کړه دا ماشوم ځان سره رايوځي کو ول بچي ولې جاړي خلک متوجي شو چې ماشوم ولې جاړي ورته وی جاړم زکه چې زما ور مور مې بکور کې ور بل ور نه بلې دو نو حسن بصری وته وی دا څه خبره ده ول خبره کې مخ کې خبري فاتې دي ول سدي ول غټ غټ لرګیو باران شي او هغه ور ناغستو
ویل بیا زما مور څه کاغذونه او پلسټکي راجمع کړل، واړه واړه چخچي راجمع کړل، هغه یې لاندې کړل، غټ لرګي پرې پاسه کړل، چې هغې ته یې تیرې ویل ټول لرګو باندې اور لګېدو. دا ماشوم په ژړا شو. حسن بصري ورته وایي زه اوس هم پوه نه شم چې دې کې د ژړا څه دي. همیشه قانون دا دی چې د وړو چخچو د وجې نه غټو لرګو ته اور لګوي. ویل ما چې دا حال ولیدو وی ما ویاسې نه په آخرت کې د جهنم دا اور په دې ډېرو غټو غټو کافرو باندې، په دې ډېرو غټو غټو زناګارو جابرو خلکو د جهنم اور ګرمیږي نه. اصل چې زما رب د جهنم د ګرمولو دپاره موږ ماشومان د دې اور لاندې لیکي. څنګه چې زما مور نني چخچې د اور لاندې کړل او اور پې بند شو، چېرته الله مونږ سره داسې کار ونه کړي زه په دې باندې ژاړم. ماشوم چې دا خبره وکړه حسن بصري په ژړا شو. تاریخ الاسلام د ذهبي کې وایي په 10,000 مجلس کې داسې سترګه نه وه چې ژړلې نه. نوجوانان طلبه هم په ژړا شو. دې ماشوم کې د الله دومره یاره ده، دنه د جهنم اور د ده زړه ته دومره ورکوز شوی دی چې د دنیا یو کیفیت ویني او دته ځان رایادېږي. دا ضروري خبره ده چې موږ د الله تعالی تابعدار شو، موږ دا ګناهونه پرېږدو. قسم دی په دې ځمکه خو ډېر ښکلي خلک پاتې شوی دی، په دې خو انبیا پاتې شوی دی، په دې ځمکه صحابو راج کړی دی. اے مسلمانه دا نن ته څه کې؟ ستا ګناه خو نن ته په کور کې نه کې، ستا ګناه نن ته په یو حجره کې پټه نه کې. نن خو ته خپله خور لور د ډانس دپاره راولې او په نټ باندې شو کې او په تمامه دنیا تا هغه ګناه باندې خپل رب چیلنج کې. ستا ګناه نه خو نن فیسبوک ډک دی. اے مسلمان ستا ګناه خو نن میډیا ته وخته، نن خو کرامن کاتبین ته حاجت پاتې نه شو، تا په خپل ځان په خپله د ګناهونو گواهی ورکړه. اے د آدم بچیا، اے په میډیا ښکاره ګناه کوونکیا، اے ښکاره ډانسره، اے ښکاره ایکټره، اے په ګیره کې ایکټنګ کوونکیا، اے هر ناروا کوونکیا، ته به هم یو ورځ د رب مخې ته ولاړې، تا سره به هم یو ورځ رب حساب کوي، ته به هم یو ورځ بربنډ ولاړې، ته به هم یو ورځ خپې بله خپې، ته به هم یو ورځ سرتور سرې، څومره بېسوکه به څومره صفر حالت کې به د رب مخې ته به ولاړې. الله به درته وایي او زما بنده دا جرأت او بغاوت دی، د تمام دنیا مخې ته زما خلاف دی. دا غیرت څنګه د کم پیر په غوسه او په جذباتو کې راغلی وي، د کم شخصیت نه متاثره وي چې هغه دومره زړه ورکړی وي چې زما خلاف بغاوت دی او درولی وي. نن راوله هغه کس چې تا زما نه بچ کوي. څه چې ستا هغه مال چې د هغه مال د وجې نه ته زما خلاف ولاړ وې، هغه مال دې راوله. څه چې ستا هغه بریګیډیر او ستا هغه چیف اف آرمي او ستا هغه طاقت چې د هغه د وجې ته زما خلاف ولاړ وې، راوله هغه طاقت، راوله هغه سلطنت. دا بربنډ انسان به په هغه میدان کې د رب مخې ته څوک پیش کړي؟ موږ سره به داسې څوک وي چې د الله مخې ته پیش کړو چې د دې پیر په زور مې دا ګناه کړی، د دې امام او مجتهد په زور مې ستا دین ګډوډ کړی دی، د دې مالدار او د دې دولت او د دې بینک بیلنس د وجې مې ستا خلاف کړی دی. داسې څوک شته چې د الله مخې ته بدماشۍ کې پیش کړو؟ نو اے انسانه، کله چې ستا آخري نتیجه دا ده چې ته به بربنډېږې، اے د آدم بچیا، اے مالداره، اے د ډېرو ډګرو والا، کله چې ستا آخري انتها په دې خبره باندې را، کله چې ستا د ژوند اخري سلګۍ په دې باندې دي چې ته به خپې بله خپې ودرېږې، اے د آدم بچیا، کله چې ستا د ژوند اخري لمحات دا دي چې ته به سرتور سرې، اے د آدم بچیا او اے ګناهګاره، کله چې ستا په ژوند کې یو ورځ داسې لیک ده چې ته به د رب مخې ته ولاړې، ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. دومره غلطي ولیکې، دومره سرزوري ولیکې چې دومره پاتې ورځې ته روانې، دومره بېسوکه ورځې ته روانې چې ستا خوږ بچي ستا نه پاتې کېږي، ستا هغه بیبي چې ستا خزله او ستا دسماتې پاکولو ته هم تیاره ده، کله چې هغه بیبي د ستا نه پټېدو واله ده، ستا هغه پلار
چې ستا په سر هغه ټوپک رالی او ګاونډی په سر ولي او ټول عمر د ګنو په پټي کې او په مغرورتیا باندې تیری، پتا هغه ناس کوونکې پلار چې یو ورځ ستا نه پټېدونکی دی، ستا هغه فوج چې ستا دپاره ټولې ادارې چلی، هغه فوج ستا نه یو ورځ پاتې کېدونکی دی، ستا هغه مجتهدین او هغه اکابر او عالمان چې ته د هغې په وجه د الله او د الله د نبي آیات او حدیث رد کوې، دا ټول ستا نه پاتې کېدونکي دي. یو بېڅوکه رزې ته ولاړې، نو ای د عدم بچیا ما غرک بربک الکریم، کوم څیز دوکه کړې په هغه رب عزتناک سره، ولې ګناهونه کوې، ولې نافرمانۍ کوې، ولې رب خفه کوې، ولې د رب خلاف بغاوت کوې. دا سوچ دی مسلمانانو له پکار. دنیا ګنده شوې ده. قسم بالله که د سلفو د دور یو مؤمن سړی راپاسي او زمونږ مسجد ته راشي او د مسجد ګناهونه صرف وویني، هغه به وایي ای ربه داسې وحشي ځناورو سره ژوند تېرول نه غواړم، د ځمکې د پاسه حصې نه ماله د ځمکې لاندې حصه د کم قوم چې جومات دی هلته ورسي، د هغه قوم د حجرې به څه حالي، د هغه قوم د بیټک به څه حالي، د هغه قوم د بازار به څه حالي، بیا د هغه قوم د پیج او د نت او د میډیا به څه حالي. هر ګناه مسلمان هغې ته روان دی. او یاد ساته چا چې ګناه وړوکې ګڼلی دی هغه ګمراه شوی دی، چا چې ګناه وړوکې ګڼلی دی هغه ګمراه شوی دی. موږ په دې خپلو سترګو یو عالم داسې لیدلی دی چې یو کس ورته ووایي چې دا پنسۍ لږې اوچتې کړه، نو بد یې وګڼل، ویل ما سره ګاډی دی، زه په ایګو ګاډي کې ګرځم، ما جامې د کاټنه چولې دي، ما ګړی الفجر چولې ده، ما پکول په اډر جوړ کړی دی، ما په تور واسکټ په اډر جوړ کړی دی، زما نه مخکې وروستو ګاډ روان دی، او ته ما ته وایې چې پنسۍ اوچتې کړه، غوږ کې دې نه شو ویلی، یا دا پنسۍ اوچتول داسې درنه خبره ده. او ورته وایي چې خفه نه شه، خو حدیث د محمد رسول الله په صحیح بخاري کې راغلی دی. وایي نه دا بخاري بړوا منم او نه دا حدیث منم، دا ټکي ته مونږ په دې خوله واورېد. هغه عالم دا یو حدیث بېعزتي کړې ده، مونږ په خپلو سترګو هغه عالم بیا لیدلی دی چې څو ورځې بعد هغه د قرآن نه معنوي انکار کړی دی، د قرآن د آیاتونو خلاف هم کړی دی او دنیا نه الله ګمراه بوتلی دی. یو وړوکې ګناه په نظر راځي، خو هغه د انسان آخرت او دنیا تباه کوي. په هېڅ ګناه ګورې جرأتمند مه ورځه. علامه ابن القیم چاته تپوس کړی وي اول وړوکې ګناه پرېږدم که اول غټ ګناه پرېږدم، هغه ول داسې جواب ورکړی دی چې ړی ونه چولی دی. ورته وایي دې ته مه ګوره چې دا ګناه وړوکې دی او که لوی دی، دې ته وګوره چې دا ګناه زه د کم ذات کو، دې ته مه ګوره چې صغیره ګناه دی او که کبیره، دې ته وګوره د کم رب د کم ذات چې خلاف دا ګناه کوم دا ذات وړوکې دی او که لوی دی. نو مونږ چې د کم الله ګناه کوو دا لوی ذات دی او که نه دی، ګناه یا وړوکې او یا لوی دا په تندروله د کم ذات نافرماني چې کوي دا ذات ډېر لوی دی، دا ذات د دومره اطاعت قابل دی چې د دې ذات نافرماني ګورې نه ده پکار. ما عرض دا کو چې ګناه او انجام د ګناه دا ډېر خطرناک وي، او زه دا خبره اهل حق ته کوم چې قرآن حدیث والا ملګري په دې خبرو عمل شروع کړي. هغه خلق چې د هغې دین د یو امام پسې روان دی، هغې دین په تنظیمونو ډلو کې تقسیم دی، هغې خو که ټول ځان د ګناهونو نه بچ کړي، دا شته ګناهونه یې داسې دي چې دا به جهنم ته بوځي. ما او تا خو د الله د مینې د وجې نه او د الله د نبي باندې د غیرت کولو د وجې، خو ما او تا د خلکو د 2 کروڑه خلکو په نسب مقبول امام ابو حنیفه مونږ د الله لپاره پرېښی دی که نه دی پرېښی؟ دا 100 کروڑه خلکو ته مقبول سړی دی، مونږ د چا لپاره پرېښی دی؟ دومره مقبول سړی او دومره طاقت چې عرب او عجم عوام او سپینګیري او شیخان د هغه تایید کوي، خو مونږ وایو چې ډېرو ځایونو کې دی د الله او د الله د رسول مخې ته راځي، په 2 کروڑه خلکو مقبول سړی مونږ پرېښی دی که نه دی پرېښی؟ نو چې کله تا په الله دومره غیرت کړی دی چې ګران کار دی کړی دی، په وړو وړو ګناهونو خپل رب ولې خفه کوې؟ هغه سړی چې هغه رب په دې خفه کړی دی
چې هغه په تقلیدونو کې ورغلی دی، هغه د الله د نبی په دین کې بدعات راایستې دي، هغه هم په جهنم کې. او تا ټول عمر د قال الله او قال رسول الله چغې والدي، تا ټول عمر عوامو سره لړایي کړې ده، تا ټول عمر رشتہ دارو سره جنگ کړی دی، تا ټول عمر خپل ځان په دار باندې دار کړی دی، د الله لپاره دې جګړې کړې دي، خو د شپې دې ګناهونه هم کړي دي. تم په جهنم کې او هغه مشرک او بدعتي په جهنم کې. ستا لپاره د ډېر لوی افسوس مقام نه دی؟ پکار دا چې ګناهونه نه مونږ دین ګورې د اهل الحدیثو دین دی. قرآن حدیث خو زما قرآن او حدیث دی. هغه سړی چې هغه د یو مذهب پس روان دی، د هغه الله سره سویمه ده او د هغه د الله نبی سره سویمه ده. هغه سړی چې هغه د ځان نه نبی جوړ کړی دی او خپل اکابر د انبیاو په سټو درولي دي او رس ترزه هر قسم بدعات ایجاد کړي، د هغه الله سره څه تعلق دی، د هغه د الله نبی سره څه تعلق دی؟ الله او د الله نبی باندې مین خو اهل الحدیث دي. نو پکار دا چې موږ خو ګناه ونه کوو. د الله نبی فرمایلی دی جامع الترمذی کې روایت د ابو هريره په 3334 نمبر کې به اسناد حسن روایت نقل کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، کله چې یو مسلمان د لا اله الا الله وینکه خود قرآن او د حدیث داعی دی، اذا اذنب ذنبا او دی یو ګناو کی، محمد رسول الله خپل خیسته صحابه ته وی كانت نكتة سوداء في قلبه، او بل روایت کې داسې الفاظ دي نکتت فی قلبه نکتة سوداء، په دې زړه باندې د یو ګناه د وجم الله تور داغ ولګي. کله چې په زړه د یو ګناه د وجه تور داغ ولګي، بیا هم زمونږ رب ډېر رحیم دی. فرمایي د الله نبی فإن تاب ونزغ واستغفر سقلا، کدی مؤمن نه ګناه وشو خو دې فورا الله ته وجړل، الله خمه ونکړو ته مې خفه کړې، یا الله د خپل نبی خلاف مې وکړو، توبه وباسم. ونزغ واستغفر، الله نے صحیح بخنه طلب کړه. سقلا، د الله نبی فرمایي دومره رحیم رب دی، هغه وی معاف مې. لیکن وان زاد، یو ګناه پس کدی دویم ګناه وکړي، د الله نبی فرمایي زادت حتى يعلو قلبه، نو په دې سره باندې دویم هم تور داغ ولګي، دریم هم تور داغ ولګي، تر دې چې دا زړه دې ګناهونو سره سره په دې تور داغونو کې بالکل پټ شي او دته زنګ ولګي. د الله نبی فرمایي دا زړه چې په دې تور ټکو کې بالکل پټ شي دې ته رین وي رین. او الله فرمایي کلا بل رعن على قلوبهم ما كانوا يكسبون، دا زمانه دومره باغی شوی دی د زړه د الله د محبت د سپینوالي په وجه په ګناهونو دومره تور شوی دی چې د په زړه باندې مهر لګېدلی دی. دا ګناهونه به دنیا کې گمراه کی، آخرت کې به همیشه لپاره جهنم ته بوزي. دا یو ګناه جمع کیږي. اې د ادم بچیا دا یو غیبت، دا په زړه تور داغ لګي. د دې غیبت نه بعد دا زنا په زړه دویم دور داغ لګي. د دې زنا نه بعد دا د مسلمان بے عزتی دریم داغ دی. د دې نه بعد مسلمان سره دوکا په زړه باندې بل تور داغ دی. د دې نه بعد د گاونډي او د مور پلار سره ظلم په زړه باندې بل داغ دی. د دې نه بعد غلا کول، شوکي کول، دارن سودونه کول، لنډر پاره کول، دا په زړه باندې د ګناه نور داغونه دي. تر دې چې په دې ګناهونو کې غرق شوي دا سړی به بالکل د ګناهونو په زنګ باندې زنګ شي، دې بیا نه صفا کیږي. د دې صفایې دپاره به الله د جهنم تود اور ته لیږي. نو نن توبه وباسه او خپل زړه صفا کړه. او د الله نبی فرمایلی دي چې زمونږ رب العالمین په ګناه باندې د انسان نه ډېر زیات خفه کیږي. که کافر ګناهونه کوي هغه خو الله منلی نه دی، هغه خو د الله د نبی تابعدارۍ ته تیار نه دی. اے د آدم بچیا تا خو په دې ژبه ویلي دي چې زه الله منم. اے د آدم بچیا تا خو په دې ژبه ویلي دي چې زه محمد رسول الله منم، ته ولې نن ګناهونه کوې؟ نو صحیح حدیث د مسند احمد کې راځي، سندن صحیح دی او بعضې خلکو منقطع ګرځولی دی. معاذ ابن جبل نه روایت نقل دی، د الله نبی معاذ ابن جبل ته یو څو نصیحتونه کړي دي. یو نصیحت ورته دا کوي، اے معاذ ایاک والمعصیه، ځان وساته د هر ګناه نه، فإن بالمعصیة حل سخط الله. وای دا خبره یاد ساته اے معاذ،
کلم چې ګناه کې په دې ګناه باندې د الله نافرمانی د اسمان نظم کې ترازی ستا مخ به توریږي ستا جبه به بے تاثیر کیږي ستا حیثیت او شهرت به ختمیږي ستا روب او داب به د ګناه د وجې ختمیږي ستانه به د خلکو زړه مړیږي او ستانه به په اسمانونو کې رب العالمین خفه کیږي دې وجې د هر ګناه نه ځان ساته. بیا سورۃ الحج کې په قران کې الله فرمایي ومن يهن الله فما له من مکرم. الله وایي چې ته ګناهونه کې او زه د اسمان نه ستا د ذلت فیصله وکم فما له من مکرم. الله وایي چې زه د اسمان کې ذلیل کم دنیا کې به څوک تعالی عزت درنکي. او دا شوه د داسې تکتور بلال غلام ابن غلام په نسبونو غلام بلال په صحت کمزور بلال آتور بلال الله عزتمن کو د الله نبی فرمای زد چې الله تروان یما ز په جنت کې د بلال د خپو کشار نظر نمخ کې اورم. او هغه ابو جهل چې د جرګو سره و هغه ابو جهل چې د 52 حجونو مالکو الحاج وتویل شو هغه ابو جهل چې داغه په آو په نا باندې با د قریشو غټو غټو قبیلې توري راغسته او توري به کې خوده هغه ابو جهل چې په جرګه کې بناستو چا به چړت نشه کوي هغه عزتمند ابو جهل الله دومره ذلیل او رسوا کو چې د مرګ ټیم کې وای دا سکراله نګدا سي ویخ کیو وخه مړې کې چې لګ دنګ کارم د قیامت په ورځ یا په دې مړو کې بس دا اخري حالو د دوه ماشومانو د لاس الله تعالی مردار کو. نن د ابو جهل په ځای کې په حرم شریف کې وګورئ لیټرینونه جوړ شوي دي اور د عمر رضی الله عنه په هغه ځای کې ورشل ته مکتبه ده او د قران او سنت داعیان د کتابونه ګوري. دا عزت الله چې ورکی دا الله په نیکو باندې ورکی او د ګناه د وجه الله تعالی د انسانان بیزت کوي او ذلیل کوي. یو روایت د صوبان کې راځي ابن ماجه کې روایت ده عند البعض دا باسناد حسن نقل شوی دی د الله نبی فرمای ان الرجل لا يحرم الرزق بالخطيئه يعملها. د الله نبی فرمای د انسانانو دا رزق چې کمیږي دا د ګناهونو د وجه کمیږي. کله کله خو الله په چالوګه دی د پر راولي چې دا نیک دی الله په امتحان راوستره خو د باز سړی ل 70 روپے مور سره خو رزق لنډ او تنگ دی. دا د الله د نبی خبره ده چې ګناګار سړی د الله د دل خوشحالي ختمي. کم سړی چې پټ ګناهونه کوي الله ښکارا داسې سړی شرمي. تاسو وګورئ کم سړی چې پټ د الله ګناه ته او د الله نافرمانی ته ولاړی ښکارا بار الله داسې کارونه کوي چې د دړ په درديږي د ضمیر په درديږي د شهرت او حیثیت په درديږي. دا ولې د ګناه اثر ډېر خطرناک دی. د خپل رب نافرمانی کول دا ډېر لوی ګناه دی. نو ځان کې دا تصور پیدا کو چې چرېم ګناه ټول نه خکو. دې درس نه هو دومره پته لګېدلی چې زمونږ به آینده جون داسي قدم قدم به دا تصور کوو چې ګناه ونکو او بیا هم که د انسانیت په وجه ګناه وشي نو فورا توبه طائف کېدل او جړل الله تعالی ته. یو صحیح حدیث کې راغلی دی ابن ماجه په اسناد صحیح دا روایت نقل کړی دی ثوبان رضی الله تعالی عنہ چې دا سوخ کې د الله د نبی غلام هم پاتې شوی دی د الله د نبی مجلس کې ناستو او د الله نبی او حدیث فرمایو د الله نبی فرمایل لأعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه باعمال امثال جبال تهامه. وای زماته په دې امت کې داسې خلقوم معلوم دي چې د قیامت په ورځ براشي نو د تهامه د غرغوند کې غټ غټ عملونه به وروړي. خو بیا د الله نبی فرمایي فيجعلها الله هباء منثورا. غټ غټ حجیان غټ غټ عمره والا غټو غټو عبادتونو تهجد والا غټ غټ په منبر باندې تقریرونو کول والا او ډیر چالاکو جب والا دا به د غټو غټو اعمال سره راشي او د الله نبی فرمایي فيجعلها هباء منثورا. الله بلدی ټول عملونه پشان د کومبي او د وړې او پشان د یوې دوړې والوزي. ټول حجونه ختم ټول عمره ختم ټول صدقه ختم ټول اعمال به الله ختم کړي. چې دا حدیث د الله نبی فرمای دا ثوبان رضی الله تعالی عنہ حیران شو چې اعمال به د دنیا یو الله به اعمال والوزي. ورته یا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لا نكون منهم ونحن لا نعلم. هدا الله نبی دغه ګناګار خو مونږ ته وخیا دا بسوکی چې حجونه به والوزول شي دا بسوکی چې کړهونه او عبادتونه به والوزول شي.
د الله نبی وته فرمایي اما انهم اخوانکم ومن جلدتکم دا بس تاسو په شان وروڼه په ما به ایمان وروړي یاخذون من الليل کما تاخذون د شپې به الله ته داسې جاړي لکه څنګه چې تاسو جاړئ په منبر به داسې بیانونه کوي چې حیران بشوتا خود الله نبی فرمایي ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها د الله نبی فرمایي د شپې به الله ته جاړي خدا اعمال چې بے ضایع کیږي کله چې ورته په تنهایی کې د یو ګناه مې کملاو شي نو په ګناه باندې هم دې ناراسته نه کوي داسې تهجد گزار چې هغه په تنهایی کې ګناهونه کوي داسې تهجد گزار به الله جهنم ته ورولي صحابه په جړا شو چې د یو نیک عالم دا حال دی چې د ګناهونو سره به جهنم ته ځي د یو نیک تقوادار سړی چې د تهجد سره به جهنم ته ځي چې د هغې ګناهګار دا حال دی نو زما او ستا به څه حالي چې نیکۍ خو کوو نه الټه ټوله زندګي مو د ګناهونو نه ډکه ده د نیکانو به دا حالي چې ګناه به یې تباه کي نو هغه خلک چې لکه زما او د ستا صرف بدان او بدان دي د هغې به څه حالي عرض په دې ټوله خطبه کې دا یو ټکی و چې څنګه ته د حکومت خلاف وکړي د ادارو خلاف وکړي خوا کې د نږدې چوکۍ د اصولو خلاف وکړي هغه یو مخالفت تا کله ایسیچو ته مجبوره کړي کله بریګیډیر سره رابطه کې چې غټ جرم دې کړی چیف اف آرمي ته ځان رسې خپل کاغذونه صفا کول غواړي ځان کلیر کول غواړي آینده خپل پاسپورت ته لاره سمول غواړي بار ملکونو ته د هجرت دپاره خپل کاغذ سمی ولې تا نه جرم شوی دی اوس خپل کاغذ پاکول غواړي دا تا د دنیا د یو ادارې جرم کړی دی ته دومره ویښ یې چې خپل کاغذونه پاکې د دې نه زیات ته د یو لوی رب العالمین د عرش او فرش د مالک مخالفتونه کې تا د هغې دپاره څومره منډه والې ده تا سره د هغه کاغذونو څومره غم راغلی دی تا د هغه ذات متعلق څومره سفارشونه کړي دي څومره مؤمنانو ته دې ویلي دي چې ما لپاره الله ته وجاړئ ما نه ګناه شوی دی ما نه خطا شوی دی عبدالملک ابن مروان یو غټ بادشاه و دی چې کله بادشاه شو نو لاړو حج له او چې کله حج یې کو نو احرام کې خو سړی سر تور سري د خانه کعبې غلاف یې نیولی دی او داسې نیولې دی چې دې خلکو کې ښایي ای الله په دې ټول طواف کوونکو کې ما نه زیات ګمراه زما نه زیات ګناهګار نشته ای ربه ما معاف کړي چې کله دا خانه کعبې غلاف نیولی دی نو یوه مور ده هغې خپل ماشوم د کونج نه نیولی دی او دا مور یم طواف کوي هغه مور د خپل بچی ته وایي انظر الى جبار الارض کیف یتضرغ الى جبار السماء ای زما بچیا د ځمکې جبار ته وګوره څنګه د اسمانونو رب ته جاړي څنګه ورته چغې وهي څنګه ورته د خپلې معافۍ درخواستونه کوي نو چې د ځمکې بادشاهان رب ته جاړي زما او ستا غونده غریب خلک به الله ته څنګه نه جاړي بلکې د الله مخې ته خو مالدار او غریب اړو څه حیثیت نه لري په خپلو ګناهونو به الله ته جاړو که نه به جاړو د نن نه دا نیت وکړو دا خطبه به مونږ له فایده هله راکړي چې دا نیت وکړو چې د نن نه بعد به زه ګناهونه نه کوم رب کریم دې زموږ ستاسو په ګناهونو د عفو قلم راکوي د قرآن د حدیث تابعداري دي الله تعالی مونږ تاسو کې پیدا کړي